چې روژه د رحمتونو میاشت وي، خو د بده مرغه د کراچۍ بجلی محکمې په دې رحمتونو میاشت کې هم د کراچۍ د خلکو ژوند د ناروا لوډ شیډینګ په وجه سخت د مشکلاتو سره مخ کړی دی، چې پکې د ښار په مختلفو سیمو کې لوډ شیډینګ په وجه د خلکو شپې هم د کوره بهر تیریږي. روژې په میاشت کې درزیان د روغ کال خرچه د باره کوي، خو د بجلی محکمې د دې درزیانو دغه تمې په سین لو کړي دي او درزیان سرټکوي چې کراچۍ بجلی محکمې زموږ معاشي قتلیام شروع کړی دی. بجلی ډېر غټ مصیبت دی. موږ دا غواړو چې دوی موږ له څه نه څه فیسلیټي راکړي چې بھائی په روژو کې دا بجلی نه ځي، چې د خلک کاروبارو کې په سکون روژې تېرېږي. بل ګرمي ډېره زیاته ده په کراچۍ کې. موږ خو دې لوډ شیډینګ ډېر پریشانه کړي. 1 غنټه مشینان چلیږي، 3 غنټې مشینان بند دي. د کاریګران چې کوم ناست دي د دوی له موږ څه ورکوو، اذان له په جیب کې څه ږدو. موږ ډېر پریشانه شوي دې سین ګورنمنټ نه. درزیان وایي که د بجلی محکمې په لوډ شیډینګ کې کمې ونه کو نو موږ د خپل کاریګرانو پیسې هم نشو د باره کولی. ویل کېږي چې روژې د درزیانو میاشت وي، ځکه چې درزیان په دې روژو کې دومره پیسې ګټل غواړي چې روغ کال په خپل ښه په آرام تېر کړي. او داسې وي هم، خو سخت کال د کراچۍ بجلی محکمې د درزیانو دغه امیدونه ټول په اوبو لو کړي دي. د هغې لویه وجه دا ده چې دې لوډ شیډینګ په وجه د دوی چې کوم امیدونه وو، د دوی چې کومې تمې وي، هغه ټولې ضایع شوي دي او دوی دا تمه څرګندوي چې کیدای شي چې دا ځل دوی خپل خرچې هم پوره نه کړي. کیمرامین زاهد سره نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.